دغه بعضی نمونه دي سړي چې پاغه انسان دعا وکي هغه دعا الله پاک جل شانه نه رد کوي. لکه حدیث مبارک کې راځي چې کوم سړی دا دعا مخکې وي وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم او د دین ورست دعا کوي دغه دعا الله پاک نه رد کوي. بلکې بعض علما وي بلکې اکثر علما وي چې په دې کې اسم اعظم دی د الله اسم اعظم دی. په اسم اعظم سره چې کوم دعا وغوښتل شي هغه نه رد کیږي. دغه رنګ نورې دعاګانې حدیث مبارک کې راغلي دي چې الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم دا د الله نومونه دي. په دې سره چې څوک دعا وغواړي هغه دعا چې کوم دی نه رد کیږي. دغه رنګ یا حي یا قیوم دا چې د دعا نه مخکې او وروسته دعا وغواړي دغه دعا الله نه رد کوي. دا د الله نومونه دي ټول. نبی علیه الصلاۃ والسلام حضرت فاطمه رضی الله عنها فرمایل چې دا دعا کوا دا ستاسو د ټولو حاجتونو مشکلاتو د لپاره کافی کیږي او د ټولو حاجتونو او د مشکلاتو لپاره بستا کافی وي. هغه دعا دا یا حي یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لي شأني كله طرفة عين. عائشہ رضی الله عنها نبی اسلام فرمایل دا دعا کوا دا بس دا ټول مشکلاتو د لپاره د ټول حاجتونو د لپاره پوره کیږي. نو دا الله پاک حکم کړی دی چې فدعوه بها تاسو د الله په دې پاک او خیستو نمونه سره د الله نه دعا غواړئ خپل حاجتونه طلب کوئ الله پاک بدل دا حاجتونه پوره کوي. خلک پرې دی چې کم خلک د الله په نمونو کې کوګوالی لټي او کوګوالی کې کوګوالی پکې څه دی نو بعضې وي چې یو کوګوالی پکې دا دی چې مشرکین مکه او د خپلو بوتانو نمونه د الله پاک د نمونو نه مشتق کړي. یعنی لات دا د هغې د بوت نومو دا د الله د نوم نه چې کوم دی راایسته د الله د نوم نه مشتق کړي جوړ کړي. دغه رنګ عزا دا د الله جل جلاله صفتی نوم دی عزیز دا د عزیز نه مشتق کړي. نو د دې وجه نه او دویمه معنی دا ده چې هغه نومونه چې هغه د الله دي هغه مخلوق په هغې باندې مه رابلئ. لکه رحمان نو رحمان تش رحمان نوم کې خودل دا ګناه دی دا ټیک نه دی جایز نه دی. صرف رحمان دا صرف الله پاک جل شانه. نو بعضې نومونه هغه صرف د الله سره خاص دي او هغه د مخلوق لپاره کې خودل مخلوق په هغې باندې رابلل نو دا د الله په نومونو کې کوږوالی لټول دي. داسې مه کوئ. د الله د نومونه بوتانو نه هم مږدئ او د الله چې کوم خاص نومونه دي صفتي چې هغه د مخلوق لپاره جایز نه دي نو هغه مخلوق په هغې باندې مه رابلئ مخلوق لپاره هغه نومونه مږدئ.